حقیقت کې اصل راز د صداقت دی هو 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 تعلیم په حقیقت کې اصل راز د صداقت دی خودی دا هم حیا دا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ظفر شاه بچایو پر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، زمونږ په علاقه کې زمونږ په ملک کې سیاستدانان چې کوم دي هغه د سیاست په ذریعہ باندې د خپل علاقو خدمت کوي، خو په دغه کې زمونږ سره په دې سیاستدانانو کې د سیاستدانان هم شته چې هغه سیاست یو طرف ته خپل سوشل ورک چې کوم دي د هغې په ذریعہ باندې د خلکو خدمت کوي او دغه خبرې چې دي دا کم سوشل ورک چې دی دا تقریبا د میډیا نه یا د سوشل میډیا نه یو طرف ته یو هم ساتي. زموږ سره زموږ د علاقې مختار رضا خان ولاړ دی او د دوی هم دغه سوشل ورک چې کوم دی دا اکثر زموږ د میډیا نه چې کوم دی پټي دوی ځان له دغه کارونه کوي، خو نن مونږ ورسره دا کړی چې را مونږ ته په دغه باندې لږ رڼا اچوي چې څومره کارونه تاسو روان کړي دي. مختار خان ډیره مننه د وخت راکولو او په دغه خبره د رضا کېدو چې زموږ سره دغه خپلې خبرې شیر کوي. کم سوشل ورک چې تاسو روان کړی دی مونږ اکثر وینو چې تاسو خو زموږ نه پټ ساتئ، خو بیا هم مونږ تاسو وینو چې په ډېرو سکولونو کې ستاسو ماشومان دي، یتیمانان، هغوی تاسو سپورټ کوئ. لږ راته په دغې حواله باندې واضحه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې مونږ خو لګیا یو د ماشومان له چې کوم ایجوکیشن ورکوو دغه 2008 9 نه چې دی مونږ سټارټ اخیستی و او الله تعالی کرم دی لکه پوره کامیابي پکې موږ ته میلاو شوه. خو اصل کې که زمونږ تحصیل کې وګورئ په دې ورکشاپونو کې یا دا کم سټورز چې رخ شوي دي نو ما ډېر کتلی دي چې ډېر واړه واړه ماشومان چې دی د هغوی عمر د سبق دی د لبو دی او هغوی ورکشاپ کې ناست وي، مخونه یې تور شوي وي، لاسونه یې خراب وي او یا په سټور کې کار کوي. نو ما کوشش کړی دی، ما د هغې نه راایستي دي او سکول کې مې داخل کړي دي. نو د معاشره چې به بدلیږي هم به په دې بدلیږي، ځکه چې د دې وخت نه د دې ماشومانو ښه تربیت وشي او د دوی سکول ته زړه کېږي خو تللی نه شي، کتابونه نه شي اخیستی یا بوټان، جامې، نور څه. زه کوشش کوم او الله تعالی مونږ مدد کوي په دې کې او پوره کامیابي مونږ ته میلاو شوه، ځکه چې څه واړه چې دي هغوی خو څه واړه چې دي هغه خو میټریک او فرسټ ایئر سیکنډ ایئر هغه هم وشو، چا باندې سکلز یې زده کوو، چا باندې څه کوو او دا واړه چې دي دا انشاءالله دونه زموږ ته مې امیدونه دي خپل کوشش وکړو او نور خلکو ته زه دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ، ستاسو سره که پیسې وي ستاسو وس کېږي دا ماشومان دا ګلونه د ورکشاپونو نه راوباسئ، د دې سټورز نه راوباسئ او دا دې سکولونو ته ولېږئ، ځکه چې دوی بدلون راولي په دې معاشره کې، د دې سره به ټوله معاشره ښه کېږي، کرایمز به ختمیږي، غلط کارونه به ختمیږي، ظلم به ختمیږي، تشدد به ختمیږي. نو بس دا مې خواست دی. مختار صاحب دا راته ووایي چې موږ خو په مختلف سکولونو کې ستاسو ماشومان دي چې تاسو سپورټ کوئ، خو اوس ما اورېدلي چې تاسو خپل یو سکول هم د دغه لپاره کولاو کړی. زه سنډوکا چې کوم غر دی هغې کې چې اکثر زه دا خبره کوم چې دنیا جوړه شوې ده نو باید چې د سکول نه دی جوړ شوی او بیا دا دومره حکومتونه لاړل رالل، بلکې 8 کاله خوا د دې حکومت پوره شول، دومره ټایم چاته میلاو شوی هم نه دی. مونږ ډېر صبر وکړو چې هغې کې به حکومت چې دی سکول به جوړ کړي، هغه ونه شو. نو ما به بسم الله کړي ده او هغې کې د کار روان دی، ګټې مټې ډزې مزې کېږي او هغې د وجې نه ګراؤنډ ورته جوړېږي او انشاءالله ډېر زر به 400 ماشومان ته به خپل یو سکول میلاو شي او هغه علاقه به بیخي بدله شي او هغې دپاره مونږ ټیچرز چې دي هغه هم هایر کړي دي او اوس دا زما ارمان هم دی او هغه الله تعالی پوره کوي انشاءالله. الله دې زموږ مدد وکړي، خو ډېر بهترین کار به وشي. دا راته ووایه مختار صاحب چې مختلف سکولونو کې ماشومان بیا اوس د خپل سکول چې کوم دی دغه تاسو وایي چې را افتتاح او موږ به کوشش کوو انشاءالله تاسو ته به ریکویسټ کوو چې دغه سکول موږ له ویزټ هم راکړئ چې نور خلک هم دغه نه پوره کېږي چې دغه شی دغه چې کوم سپورټ تاسو کوئ د ماشومانو نو دغې ته رسېدی شئ. یاره دا داسې وي دا سپورټ کول چې یو کاز ښه کاز وي که نه نو
الله تعالی کی مدد کوي کنه نو چې یو غلط کار کې هغه په خپل به ته ډسکرج کېږي ته به چېرې نه کېږي نه خو چې ښه کار وي نو پای کې الله تعالی مدد وي او پوره کېږي هر څه کېږي او د ده خو ډېر لږه خرچي لکه یو ماشوم چې دی د باندې چې ته غواړې چې هر زه په یو ګاونډي سبق وایم یا په یو غریب باندې سبق وایم نو د ده زیات نه زیات چې د میاشتې یا 1500 روپۍ یا 1600 روپۍ دا خرچه راځي نو دا دومره نه ده مطلب دا پوره یو تعداد دی اوس موږ سره چې کوم دی لکه 400 نه زیات ماشومان دي اوس چې بیا کله دا سکول جوړ شي دا به 800 ته ورسي او اسان دی دومره ګران نه دی فیګر ستاسو زموږ سره شیر کولی شي چې څومره فیګر چې دی لکه داسې دا 400 تاسو ته ما ووایي او دا کوم سکول چې جوړ شي دا په دې یو علاقه کې ځکه چې دا سنډوکا چوه او دا صدوخان دا صدوخان خیر سکول شته په دې کې کم از کم 400 ماشومان چې دا غوی عمرونه چې دی 15 کال دي شپږ کال دي او هغه سکول ته نه ځي او پای کې ډېر لږ ماشومان سکول ته ځي خو هغه 4 کیلومتره پیدل ځي نو هغه چې سکول ته لاړ شي بیا واپس راشي یا نه جوړي د هغوی وجود چې دی وده نه کوي او ذهني طور باندې هم کمزوري وي او هر څه وي نو دا چې کم سکول زه جوړوم نو دا خو بالکل د دوی د کورونو په منځ کې دی نو دا خو به ډېره غټه فایده وي او مطلب 400 ماشومان پای کې شي څه په دې سیټل ایریا باندې دي سیټل ایریا باندې خو ځکه موږ دا کوو چې په دې کې کم یتیمانان کم غریب وي نو هغوی سکول تلو ته زړه کېږي خو نشي تللی نو د هغوی ما تاسو ته ووایي دغه کاسټ وي دا چېرته کې نو دوی روان وي لکه ځي سیاست پخپله یو مشکله کار دی منډې ترړې پکې زیاتې وي بیا دا قسم سوشل ورک تاسو زه ګورم چې تاسو هر سکول ته هر ځای ته د دغې کار دپاره هم ځان رسوئ دواړه مینج کوئ څنګه ما ته ووایي که نه چې یو څیز ښه وي نو ته مینج کولی شې که نه اوس سیاست خود نن سبا خلک دې ته وایي چې یاره دوکه لکه دا غټ سیاستدان دی چې دی غټ دوکه باز دی که نه او دا غټ سیاستدان دی چې دا ډېر زیات مال وګټو د بنګلې جوړې کړې دا چلو کو فیکټرانې ولګولې سیاست خو د ملنګۍ څیز دی او سیاست ډېر اسان څیز دی ځکه چې یو سړی سهار نه واله د ماستونه پورې وګرځي بیا داسې غلط کار نه وي کړی دله خوب کولی ورشي نو اسان کار شو او مزناک کار شو چې دوکي او دغه نو خو بیا ډېر ګران کار دی نو دواړه مینج کېږي او ته چې ساه اخلې او ته په لاره باندې ځې دا هم یو دغه عبادت دی او ته پې لګیا یې د چا سره ښه کې نو عبادت او خدمت دا خو مزناک څه نه دي دا خو کول پکار دی او مینج کېږي اسان کېږي ډېره مننه جی کتونکو نن مونږ د مختار رضا خان کوم چې د پیپلز پارټۍ دلته کې خپل سیاست کوي خو د هغوی د ژوند چې کوم دی مونږ یو دویم رخ نن تاسو ته وښو چې هغوی د څومره ماشومانو څومره یتیمانو مدد کوي مونږ ټولو له پکار ده چې همدغسې کارونو کې حصه واخلو تر یو بل پروګرام پورې خپل قربان ظفر شاه له اجازت ورکوي د لوی الله په